بسم الله الرحمن الرحیم. د مونځ باره کې د هغې فرایض او واجبات دا مونږ تفصیلا ذکر کړي وو. په ننني سبق کې به انشاءالله مونږ د مانځه سل اهم مسلې چې دا مختصرا ذکر کوو، ځکه دا د هر مسلمان دپاره لازم دي چې عاقل او بالغ دی او مونځ کې مونځ پې الله فرض کړی دی، نو هغه به دې ټولو خبرو خیال ساتي. په هغې کې دغه سل مسلې دا ډېرې اهم مسلې دي په مانځه کې. په هغې کې چې دی نو فرائض چې دي هغه 14 دي، واجبات 14 دي، او ټول سنت چې کوم دي هغه په مانځه کې 21 دي، او دغه مکروهات چې دي په مونځ کې دا هم 29 دي، او مفسدات د مونځ دي دا 18 دي، او مفسدات دا 15 دي. نو دا ټول چې راجمع کې دغه سل مسایل ترې نه جوړېږي. په دې کې موږ په تفصیل سره ویلو د مانځه شرایط او ارکان چې بهرني کم دي هغې د شرایط وي، چې کم په مانځه کې دننه دي هغې ته ارکان وایي. چې کم شرایط دي نو هغه هم 7 دي. په هغې کې لومړی چې دی بدن پاک، دویم کپړې پاکې، دریم ځای پاک، څلورم عورت پټول یعنې ستر، او پنځم د مونځ وخت پیژندل، شپږم قبلې ته مخ کول، اووم چې دی د زړه نه نیت کول. دا شرایط دي د مانځه نه مخکې دي، فرض دي. او بیا شپږ چې دا ارکان دي. په هغې کې لومړی تکبیر تحریمه چې تا باندې دنیا ټول کارونه حرام شي، په تفصیل سره ویلي. تکبیر تحریمه، دویم قیام، دریم قرات، څلورم رکوع، پنځم دواړه سجدې کول، او شپږم اخیری قاعده یعنې تشهد په مقدار باندې کېناستل دا فرض دي. بیا واجبات په مانځه کې هغه 14 دي، 4 په قیام کې دي، 2 په قومه او جلسه کې دي، 2 په تشهد متعلق دي، او 2 د ارکان او د ترتیب د دې متعلق دي، یو د امام متعلق دی، او 3 بیا انفرادي دي. دا ټول 14 واجبات ذکر کېږي. په هغې کې لومړی د فرض کوم مونځ چې وي هغې کې لومړي 2 رکعتونه د قرات لپاره مقرر کول شي، دا واجب دي. دویم د فرض مونځ، دریم او څلورم رکعت نه علاوه تمام مونځونه چې دي هر رکعت سورت فاتحه لوستل. او دریمه مسله واجباتو کې چې فرض مونځ هغې د دریم او د څلورم رکعت نه علاوه څومره مونځونه چې تمام مونځونه په هر رکعت سورت فاتحه نه بعد یو سورت یا لوی سورت ویل، یا یو اوږد آیات، یا 3 آیاتونه مختصر دا ویل واجب دي. او سورت فاتحه دا د سورت نه مخکې لوستل دا واجب دي. یو د امام متعلق یو دی واجب چې د امام به د سحر مونځ کې، د ماښام په مونځ کې، او دارنګه د ماسخوتن او د جمعه او د اخترونو په مانځه کې، یا تراویحو کې، یا د رمضان مبارک په وترو کې چې کله دی وتر کوي نو دی به قرات چې دی دا په تیزه باندې به کوي، یعنې دومره په تیزه به کوي چې شاته مقتدیان یې اوري. او د ظهر او د عصر، د ماسپښین او د مازدیګر مونځ کې به په چپو باندې قرات کوي. بیا 2 چې کوم دي په قومه او جلسې سره متعلق دي. نمبر 1 قومه کول یعنې رکوع نه اوچتېدل او سیده ودرېدل، او دویم جلسه هغه کول دواړو سیدو په درمیان کې کېناستل دا واجب دي، چې دواړه سیدې کې د دې په منځ کې کېناستل دا واجب دي. د تشهد متعلق چې کوم دي هغې کې په قاعده او لومړی چې کومه قاعده وي، یعنې د 3 رکعات یا 4 رکعتیزه مونځ وي، نو په هغې کې په دویمه قاعده کې کېناستل، او د تشهد په مقدار باندې هغې کې کېناستل او تشهد ویل دا واجب دي. او دارنګې تعدیل د ارکان او ترتیب د ارکان چې کوم دي دا هم واجب دی. یعنې داسې به نه چې یو دغه په یو ټایم یو رکن دی وکړو او بیا بل دی وکړو، ګډ وډ وکړو، لومبۍ د وروستۍ کو، وروستۍ لومبۍ کو. او دارنګې تعدیل د ارکان یعنې رکوع او سجده وغیره دا په اطمینان سره په هیڅ طریقې سره ادا کول دا واجب دي. په ترتیب سره قرائت
او رکوع سجده ټول رکعتونه په ترتیب سره قائمول دا واجب دي. او د انفرادي مز متعلق چې کوم دی واجبات چې کوم دي چې کله ویتر مز کې 3 رکعات ویتر نو فای کې دعای قنوت دغه لپاره تکبیر ویل او ها ویل بیا دواړو غیدوی اخترونو کې شپږ تکبیرونه چې کوم دي دا زائد تکبیر چې ورته وی دا ویل او لفظ سلام سره د مانځنه وتل دا واجب دي. بیا یو سیدی دا پکې سنت دي په مانځه کې. نمبر 1 تکبیر متعلق چې کوم دي نو تکبیر تحریمه ویل د هغه فټیم کې دواړه لاسونه غوږونو فروچتول دا سنت دي. دویم د دواړو لاسونو ګوتې چې دي دا په خپل حال باندې برقرار ساتل او قبلې طرف ته ولې د سرونو راوستل دا واجب سنت دي. او دریم داره چې تکبیر په وخت کې به سر نه ښکته کوي، سر به ښکته ځمکې مخامخ کتل دا سنت دي. څلورم د امام د تکبیر تحریمه چې کله امام دی نو هغه چې کله دویم رکن ته ځي نو تکبیر شي دا په چت اواز باندې وایي. د قیام متعلق هغه اته دي چې کله سړی ولاړی په قیام نو د ګس لاس د پاسه هیلاسې هودل، هیلاس دا د ګس لاس د پاسه هودل. دویم ثنا ویل، دریم تعوذ یعنی اعوذ بالله اخره فور ویل. څلورم بسم الله الرحمن الرحیم ویل. پنځم فرض موږ چې کوم دی په دې کې دریم او څلورم رکعات سورې فاتحه لوستل دا سنت دی. بر موږ فرایضو کې ویل چې مقرر اول هغه قرات چې دی نو بیا فرض دی مطلق قرات کار دی بیا اختلاف خپل په ځای باندې نشته دی. او بیا امین دا ویل، ثنا تعوذ بسم الله ویل په امین دا په کلاره باندې ویل دا سنت دی. او سنت موافق قرات کول یعنی چې کوم موږ د رای قدر قران کریم پڑھاول دا سنت دی چې هغه موافق موضوع شي که مختصر د اختصار نه کار واصل شي. ورپسې رکوع او سجدې متعلق چې کوم دي نو هم څلور دي. رکوع او سجدې کم از کم 3 فیر تسبیحات لوستل یعنی سبحان ربی العظیم 3 اعلی 3 فیرې. رکوع په هغه کې چې د سر او ملا د سید ساتل او په دواړو لاسونو باندې ول زنګنان چې دا کلک نسل. بیا قومه کول یعنی سمع الله لمن حمده دا به امام وی، مقتدیان وی ربنا لك الحمد دا ویل که منفرد وی او که امام وی. نو که امام وی نو دی سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد مقتدی وی، او که ځان لوي نو دواړه به وی. د سجدې تللو په وخت کې دواړه زنګنان دواړه لاسونه بیا فوزه بیا تندې دا په ځمکه باندې ایښودل. او بیا چې کله واپس کېږي د سجدې نه نو اول دواړه لاسونه اول سرو بیا فوزه دواړه لاسونه مطلب چې کم اعضاء ستا مخکې سجدې ته تلي نو بیا رستي کول ټول رستي کول، او چې کم مخکې تلي او رستي کول او چې رستو تلي او مخکې کول دا سری دا په موږ کې سنت دي. او بیا د قاعدې متعلق چې کوم دي نو 15 دي. جلسه او قاعده کې ګس خبره ماتول او خای خفه چې دا سیده نیغ او درول او د دې ګوت چې دي دا قبلې طرف ته د دې دواړو خو چې قبلې طرف ته ګوت راوستل دا سنت دي. او بیا تشهد ویل اشهد الله اله الا الله په دې باندې د شهادت ګوت او چتول اشاره کول دا سنت دي. او په قاعده اخیره کې چې کومه ده چې کله سړی 4 رکعات زموزي نو په دې کې اخیره قاعده یا دوه دین په کې دوه کې هړمبه قاعده شته دي نه نو اخیره قاعده چې کومرال نه په هغه کې د تشهد نه بعد درود شریف لسل دا سنت دي. څلورم د درود نه بعد دعا ویل دا سنت دي. او بیا پنځم بیا هی طرف ته سلام او بیا ګس طرف ته سلام اړول شي دا سنت دي. دغه شان په مانځ کې مکروهات چې دي نو دا 29 دي یعنی 29 دا مکروهات دي.
او هغه به سر مختصرا دومره ووایو چې په سر کې دوري، بیا په تندي کې هم دوه، په سترګو کې هم دوه، په خوله کې هم، په سینه کې هم، دا ټول دوه دي. په لاسونو کې هغې کې 3 سنت دي، مکروهات دي. او دا نه په کېناستو کې هم 2 دي، په ودرېدلو کې هم. امام هغې سره هم 2 دي. او مومي چې دي دا هم به 2 مکروهات دي. په کپړو کې چې دا بیا 6 مکروهات دي. دا ټایم ډېر اخلي. دا سره مختصرا دومره ذکر کړل چې فتح ولګي چې 21 مکروهات، دا 29 مکروهات چې دي نو دا شته په مانځه کې دي. بیا مفسدات د مانځه چې دا 18 دي، 18 مفسدات دي په مانځه کې چې مفسدات سره مسي دا سږي دا 18 مفسدات چې دي دا په مانځه کې دي. نو لومبه هدارې نمبر 1 سلام کول، یعنی یو سړی د تا ته سلام وکړو، قصدن تا ولې جواب ورکړو او کنه قصدن نو، چې کله تا ورته لفظ سلام وویل السلام علیکم بس تا موږ سره فاسد شو. دویم په مانځه کې قصدن یا په هیره باندې لګي یا ډېرې خبرې کول دې سره هم مس فاسدېږي. یا په دریم جواب دارې چې کله هم ته مس ته ولاړې نو تا یو کس ته هغه ته د فرنجي جواب ورکو، یعنې هغه فرنجي وکړو تا ورته یرحمک الله ووایي، داسې دې سره هم مز. یا د چا په دعا باندې یو سړی دا ګوټ کې ناست ځان له دعا کوي او ته ورته دلته نو آمین آمین وستاره خدای د دعا قبوله کړي، دې سره مز فاسدېږي. د تکلیف د غم په وجه باندې تاسو تکلیف وي یا ستا فکور کې څه مسله راغلي او ته راشې مز ته ودرېږي او په چغه اوف یا داسې اوف کوي او اوف کوي په اوچت اواز باندې کوي یا فکله نو دا څه دي دې سره مس فاسدېږي. یا د یو بد خبر په اورېدلو باندې انا لله و انا الیه راجعون وایي. یو خبر ته مس ته ولاړې دې کې ناڅاپه بل جماعت کې اعلان شروع شو خدای وبخښه د فلاني کې زوی وفات شوی ته او انا لله و انا الیه راجعون داسې نه. یا الحمدلله ولیا سبحان الله په خوشحالۍ باندې دې سره مس فاسدېږي. یا 6 نمبر د بیماری د درد یا د مصیبت یا د دنیاوي د غرض دپاره اواز اوچت اواز باندې جړل دا هم مفسدات کې راځي، دا هم صحیح نه دي، موضوع سره فاسدېږي. او بیا چې دې مفسداتو کې دا هو شپږ شو، د دې سره بیا 2 چې د مقتدي دي چې د خپل امام نه سوا د بل کس د هغه لقمه چې د هغه واغستل دې سره مس فاسدېږي. او بیا دا چې امام نه مخکې رستو امام نه مخکې یعنی یو رکن چې دی امام لا نه کړی او دی ادا کوي، امام بره رکوع کې او دی کته سجدې له تللی دی، امام سجده کوي او د قاعده اخري کړې ده دې ته مفسدات دا هم مفسد دی، د سره مزماتېږي. او 2 چې دا بیا په قرآن شریف کې دی، قرآن شریف هغه قتل یعنی ماهی ته پروت ته قرآن کریم موبایل کې یا اسی یا مخامخ لګېدلی ته هغه فړاوی او موس کوي، نو قرآن شریف قتل او موس کول فړاول دا هم مفسداتو کې راځي. قرآن شریف هغې کې داسې غټه غلطي دې وکړله چې په هغې سره معنی هم بدله شوله، نو موږ یې سره مفسد فاسدېږي بیا ورسره. او بیا سیده مو نه کړله نو بس موږ خاصم لاړو، نو دا مفسدات نماز 18. بیا 2 چې دي دا په مخامخ قتلو کې چې نمبر 1 هغه دا چې په نافاق ځای باندې ګنده ځای باندې ته سیده لګوې تندې لګوې. او 2 یا خوراک کول قصدن وي یا په هیره باندې بس خوراک دی او ته یې کوې په مانځه کې. او 3 سینه چې دا د قبلې طرف نه بلا عذر بل طرف ته اړول، څه عذر نشته دا تر دغه چې دا سینه دا د قبلې نه. او 5 څلورمه مسله ستر، یعنی ستر کولاول چې دی په حالت کې چې دومره مقدار باندې ستا د ښکاره شو چې ته یو رکن کولی شو. او 5 ته په یو صف کې ولاړې ته د هغې نه 2 صفه وروستو لاړلې یا په مانځه کې 2 صفه مخکې لاړلې، نیت دې بند کړی دی، مثال په دې صف کې د نیت بند کو او ته اوس په دغه کې موس کې
د دې صف نه لاړې هغه شاته صف ته ودرېدې، یا د دښکې مونځ کې د دې صف نه والا مخکې دوه درې صفه مخکې لاړلې، داسې هم دې سره مونځ فاسدېږي. او درې چې دي دا د یوازې والي به په مونځ کې دي، چې بالغ سړی د مونځ په هغه کې قهقها سره هغې سره خندل دې سره مونځ فاسدېږي. عمل کثیر داسې عمل کول چې هغه ډیر وي چې بهر کس تا ته وګوري چې ماړه دی خو مونځ ته نه دی ولاړ، دې سره مونځ ماتېږي. او یا په مونځ کې داسې څیز غوښتل چې هغه د عامو خلکو نه خلک غواړي، لکه یو کس ته هغه راشي ما له 100 روپۍ راکړه، ما له 100 روپۍ را، نو دې سره مونځ فاسدېږي. بیا 5 چې دا مستحبات دي په مانځه کې د مونځ متعلق 5 مستحبات، په هغې کې 3 چې دي دا د مونځ متعلق دي او 2 چې دا د جسم متعلق دي. نمبر 1 تکبیر تحریمه په وخت کې سړی به دواړه لاسونه خپل دا به د نستوڼو نه یا داسې بل یو څیز د هغې نه بهر راوباسي، او ښځې چې دا به له فټک کې دننه دواړه خپل لاسونه چې دا به اوچتوي د اوږو پورې، دا مستحب دي. 2 رکوع او سجده دې کې منفرد چې دی او به 3 فیرې تسبیحات وایي، چې کله رکوع کم از کم 3 فیرې به د تسبیحات پوره کړي. او 3 د قیام په حالت کې د سجدې ځای ته، د رکوع په حالت کې د قدمونو ځای ته، یا فوز د قاعدې په حالت کې خپل جولای ته، او د سلام په وخت کې خپلو د اوږو ته کتل، په دې باندې نظر ساتل دا مستحب دي. او 2 چې د جسم متعلق دي هغې کې چې کله تا ته فرنجې راغی، فرنجې یا خلاوازي ورته مونږ وایو، هغه راغی نو اول نه خو دا دی سړي طاقت وي بس ختم یې کړي په خپله باندې اړو لاسونه ورته ونیسي. خو بیا هم که یو سړی د هغه ولاړ دی او داسې حالت راغلل په خوله باندې چې دی لاسونه چې دي نو ښی لاس چې دی دا به الټا په خوله باندې کېږدي، ښی لاس په ولاړې په حالت کې، ځکه ګس لاس لاندې داسې نه، ښی لاس چې دا په خوله باندې کېږدي او فرنجې به وکړي قیام په حالت کې. او چې کله ښکته په قاعده کې وي او بیا داسې وشو نو بیا به دا ګس لاس چې دا به راواخلي او دا شانتې خولې ته به یې ونیسي، یعنې فرنجې به وکړي. نو دا د مونځ چې دی تقریبا دغه 100 مسلې دا وویلې شوې. الله تعالی دې موږ ټولو ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي، د اورېدلو هم او د یادولو هم، چې دا ډېر اهم مسله ده زموږ ستاسو لپاره، د ټولو د مسلمانانو لپاره، چې موږ په مونځ کې ډېرې کوتاهیانې کوو. انشاءالله دا به د ټولو لپاره ډېر مفید وي. جزاکم الله حسن الجزا.